په پېشمني کې هیڅ کله دا یو غلطي ونه کوي که نه نو الله جل شانه به ستاسو روژه نه قبلوي. دا یاد وساتئ، روژه را روانه ده، سبا بله ورځ روژه ده. دا واورئ، دا د پېشمني یوه داسې غلطي ده چې تقریبا 100% کې 90% خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دي او دا غلطي په پېشمني کې کوي. بیا ټوله ورځ روژه نیسي، په ځان باندې سخته تیروي، لوږه تنده په ځان تیروي، خو د دې روژه دا د الله په نزد باندې قابل قبول نه ګرځېږي. اوس هغه غلطي چې په هغې کې اکثریت خلک مبتلا دي او دا ډیره خطرناکه غلطي ده، دا کومه غلطي ده؟ دا غلطي ده د پېشمني د وخت او د روژه ماتي د وخت. غلطي څه ده؟ غلطي دا ده چې مونږ او تاسو په پېشمني او په روژه ماتي کې د وخت خیال نه ساتو. څنګه د وخت خیال نه ساتو؟ تاسو به اکثر خلک لیدلی وي چې دوی ته د روژې د بندولو او بیا د روژې د ماتولو وخت ورته نه وي معلوم. بس اذان ته یې غوږ ایښی وي چې اذان وشي پېشمنۍ بند کړي، چې اذان وشي روژه ماتې وکړي. الله اکبر! دا ډیره لویه غلطي ده، ډیره لویه غلطي ده. هر کال په دې باندې زه د روژې نه مخکې یو ویډیو یو بیان د خلکو ته رسومه، خو اوس هم ډیر خلک په دې مرض او په دې غلطۍ کې مبتلا دي. الحمدلله زموږ انلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټول اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. اکثر زموږ استاسو د کور مشران ډیر شي خلک ما داسې لیدلی دي چې هغې لګیایي خوراک کوي او هلته پکې اذان هم شروع شي او تر دې پورې دا جهالت دې حده پورې رسېدلی دی چې خوراک به کوي او یو جمله د اذان به ورته مقرر کړي وي لا تر اوسه پورې حي علی الصلاة نه دی رسېدلی امام، او لا تر اوسه پورې حي علی الفلاح نه دی رسېدلی، تر دې پورې چې امام لا اله الا الله وایي بیا هم دا ظالم لګیایي خوراک کوي او د خوراک نه بندېږي، د پېشمنۍ نه بندېږي. دا یاد وساتئ، کوم خلک چې په اذان سره روژه بندوي، پېشمنۍ کوي او پېشمنۍ ختموي، د دې خلکو روژه عند الله قبول نه ده، دا روژه نه قبلیږي، ځکه چې دا خلک د وخت خیال نه ساتي. اذان دا د سحر د مونځ دپاره دی، اذان د دې دپاره نه دی چې ته په اذان سره خپله روژه بنده که. دا خلک ډیره لویه غلطي کوي. د پېشمني د بندولو دپاره خپل وخت مقرر دی. اذان خو د سحر د مونځ دپاره دی، د پېشمني او د اذان ترمنځ ډیر کافي وخت دی. پېشمنۍ چې بندېږي دا د سحر د اذان نه وړاندې بندېږي، یعنی د صبح صادق د راختلو نه مخکې پېشمنۍ بندول پکار دي. د صبح صادق د راختو نه پس بیا د سحر وخت داخلیږي، بیا د هغې نه پس د اذان وخت برابریږي او بیا ورپسې د مونځ وختونه برابریږي. دغه رنګې په روژه ماتي کې مونږ او تاسو د امام صاحب اذان ته غوږ ایښئ چې ودرېږه امام صاحب به اذان کوي او بیا به مونږ روژه ماتی چې دی دا کوو. د روژه